مونږ پښتانه په ژوند برباد کو سړی چې کله مړ شي بیا په چغو چغو یاد کو سړی او مونږ د ژوندو په پرهرونو باندې مالګي دوړو کوشش هم دای چې په جړه په پریاد کو سړی ډیر ښه مننه مونږ د ژوندو په پرهرونو باندې مالګي دوړو کوشش هم دای چې په جړه په پریاد کو سړی او شاید لالا محسوس کوي شعر وای مړو ته هیڅ ساجت نشته د قدر او عزت صاحبه مړو ته هیڅ ساجت نشته د قدر او عزت صاحبه پکار خدا د چې په ژوند باندې آباد کو سړی ډیر ښه مننه پنن داستان کې وای سو لیکم نور به زه سو لیکم په پښتنو ظلم اکثر لیکم نن به بیا یو څه سو لیکم د پښتنو وطن دی ډک د ترخو وطن دی څنګه خواږه ولیکم خواږم نصیب کې نشته بیا به ترخه ولیکم مننه ملګرو نن لږ د پنجاب ظلم ستم لیکم بغیر صحیح نه پوخ کو د قلم لیکم د دیو په برخه خوشحالي په خپل غم لیکم په یو میدان کې ګوره د دیو بچو د پاره بال خپل لبم لیکم اکثر دا راته یو شعر دی خو ډیرو خلکو اور زموږ په دماغ کار نه کوي وایي مړ دی راشد ورک نه دی بیرته را پیدا بشي د دې څه مطلب دی یاره شاید به که زه تا ته په خپله ووایم نه زه په خپله دی لکه دومره هینګ کړی م دې شي راځه باچا شاید به تا ته دې ډالۍ شي وایي زما په هره بېوسۍ خلکو خندا کړې ده زما په هره بېوسۍ خلکو خندا کړې ده د بېوسۍ قیصه و چا په محفلو چا جدا کړې ده مننه او صاحب چپ شه زه د خپلې غریبۍ قیصه کولی نشم د پښتنو په چم کې ما غریبي لکه ګناه کړې ده مننه او دیو د مدد په ځای زما په سپکو نه مړېده دغه ګیله مې په هر ځای کې په جړا کړې ده او ما څه چې وران به شو پیغور د غریبۍ بیا راکړه ګمان مې دا و ما وي که ما چېرته زنا کړې ده او شاعران په بله بله روان شو او قوم یې ګمراه که نو دغه شاعرانو باندې مې یو څیز لیکلی دی دا د دغه شاعرانو ته ډالۍ زه د شاعرانو ډېر قدر کوم ډېر ریسپیکټ یې کوم خو بهرحال داسې کوم شاعران چې دي چې قوم ګمراه کوي او خلک ګمراه کوي نه دیو ته د ډالۍ شي وایي ته د کوم مذهب شاعري مننه ته د کوم مذهب شاعري ته د کوم ادب شاعري د مذهب په جامه داغې د ادب په جامه داغې بې ادبه ته د پیغلو د عزت ولې نه هري مننه د مذهب په جامه داغې د ادب په جامه داغې بې ادبه ته د پیغلو د عزت ولې نه هري یا خو حقل در نتلی یا پیدا دغسې خرې بس د خولې د لګام نشته په ویران کنډر کې ورې ستا په هوس دوکه کېږو مونږ پویه که چې ښځه یې که نري مننه ستا په هوس دوکه کېږو مونږ پویه که چې ښځه یې که نري په ملا پسې لګیا یې د دهریز بیا په الله پسې لګیا یې بس مذهب دې راښکاره که مسلمان یې که کافر یې په مخ چې د کلونو راسې تیر سري د کلونو راسې د چا په مخ باندې دانې وي او هغه مایوسه شوي په علاجونو باندې قسم قسم علاجونه یې کړي د هغې د مخ نه تیر سري او دانې نه ختمېږي مروا ګلو بیوټي کریم به په 15 ورځو کې تاسو له په ګارنټۍ رزلټ درکړي او د دې ټول پراډکټ ګارنټي ده که چېرې دې کار ونه کړو نو ستاسو پیسې موږ واپس بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکو مهربانه بادشاه دی قدرمندو اپردیر او شیره دری ده راغلی ما شاعر سردار حسین خاکسار ترڅنګ تا هغه خلک شاعران چې دي په معاشره کې امن خوري او دغه پیغام ورکوي چې ژوند وکوي مینه محبت وکوي د ده نه به د ده د خوښې شعرونه تاسو ته ډالۍ کوو السلام علیکم وعلیکم سلام شهید بھائی ستاسو ډیره مننه زه تاسو ته په درنو الفاظو باندې هرکلی ویم ستاسو یو جهان مننه چې تاسو ماله د خپل مایک موقع راکړه او زما اواز پورته کوئ ډیره مهرباني ستاسو یو جهان مننه څه شعرونه دي وایي مونږ پښتانه په ژوند برباد کو سړی مونږ پښتانه په ژوند برباد کو سړی چې کله مړ شي بیا په چغو چغو یاد کو سړی ډیر ښه مننه مونږ پښتانه په ژوند برباد کو سړی چې کله مړ شي بیا په چغو چغو یاد کو سړی او مونږ د ژوندو په پرهرونو باندې مالګي دوړو کوشش هم دای چې په جړه په پریاد کو سړی ډیر ښه مننه مونږ د ژوندو په پرهرونو باندې مالګي دوړو کوشش هم دای چې په جړه په پریاد کو سړی او شاید لالا محسوس کوي شعر وایي مړو ته هیڅ ساجت نشته دی د قدر او عزت صاحبه مړو ته هیڅ ساجت نشته دی د قدر او عزت صاحبه پکار خدا د چې په ژوند باندې آباد کو سړی ډیر ښه مننه او د یو مظلوم بلا موده د ظالمانو په زندان کې وشوه د یو مظلوم بلا موده د ظالمانو په زندان کې وشوه قوم راپاسی چې په زور تین آزاد کو سړی قوم راپاسی چې په زور تین آزاد کو سړی یو څو دغه نور دي وایي پنن داستان کې درته څه ولیکم په نن داستان کې درته څه ولیکم نور به زه څه ولیکم په پښتنو ظلم اکثر لیکمه نن به بیا یو څه نه څه ولیکم په نن داستان کې وایي څه ولیکم
نور به زه څه ولیکم په پښتنو ظلم اکثر لیکمه نن به پې بیا یو څه نه څه ولیکم د پښتنو وطن دی ډک د ترخو وطن دی څنګه خواږه ولیکم خواږم نصیب کې نشته بیا به ترخه ولیکم مننه ملګرو نن لږ د پنجاب ظلم ستم لیکمه بغیر صحیح نه پوخ کو د قلم لیکمه د دیو په برخه خوشحالۍ په خپل غم لیکمه په یو میدان کې ګوره د دیو بچو د پاره بال خپلو لبم لیکمه پنجاب راشه لږ خپله پالسي وګوره د پښتنو څخه خپله هره بې انصافي وګوره بس روزانه موږ څه ظلمونه او زیاتي وګوره په پښتونخوا کې زموږ جوړه بدامني وګوره په جوماتونو مدرسو کې م قصابي وګوره سرونه م کټ شو د تنو نه چرګوټي وګوره زموږ د ینو د ولو نه ډک بالټي وګوره بالټي لا سکې زموږ ینې سپي سټي وګوره اوې نن د کارغانو پنجو خلو کې د پښتون غوښې بوټي وګوره بس موږ پښتانه لکه بچي د میراثي وګوره مننه بس موږ پښتانه لکه بچي د میراثي وګوره په اسمبلۍ کې لیډران هم ناست چټي وګوره د خدای د پاره په بارودو زمرودو باندې موج نه نور د خدای د پاره په بارودو زمرودو باندې موج نه نور د دې نه نور هم غرونه ځان له قیمتي وګوره د حیرانتیا خبره نه د مونږ نه یو د خدای کور کې محفوظ ستا د پنجاب هیره منډۍ په کم وجه د لاهور کې محفوظ مننه زمونږ بجلی او ګیس پنجاب کې شپه ورځ بلئ مونږ په خپله ګیس بجلی کې همیشه غولئ مونږ نه په خپله ګیس بجلی دومره ټیکسونه علي زمونږ ویشتوله پې لانچرې او راکټونه علي نور به تر څو زمونږ د صبر امتحانونه علي او ته چې همیش زمونږ وجلو له بمونه علي د خپل پنجاب په خوشحالو مونږ له غمونه علي اوې ساجیبه منصفې مونږ لازغي ځان له ګلونه علي زمونږ پیغلې کې سرتورې دلته پیغلې به برسري ګرځي ستا په پنجاب کې ښځې مستې پیغلې ټولې ډریورې ګرځي دا چې په یو منډو کې وړه جمع جوړ لیکنن ای ریاسته مونږ خبر که کم یو درته لاړ شو ستا د دوه سوچ څه نور مونږ اوسېدلی نه شو مونږ پښتنو ته لاره وښایه چې هلته لاړ شو بس پاکستانه ته زمونږ د پښتنو دفاع کولی نه شي مونږ پښتانه افغان ته پرېږده چې به بیرته لاړ شو زمونږ مننه زمونږ سلګونه میندې یو ساعت کې وجړئ د کمې مور پر هر ټکور کو مونږ د کمې مور پر هر ته لاړ شو مونږ ته همیش په خپلو وینو لمبېدلي راځو مونږ که خیبر ته لاړ شو که پېښور ته لاړ شو او ستا د وحشت نه مونږ ته لار د پناه نه د معلوم ستا د وحشت نه مونږ ته لار د پناه نه د معلوم خاکسار وایي ووایه ظالمه ستانه چېرته لاړ شو خاکسار وایي ووایه ظالمه ستانه چېرته لاړ شو شاید لالا وایي ته چې د مستو هورو تمه ساتي مننه ته چې د مستو هورو تمه ساتي دنیا کې ځان سله بېغمه ساتي ته چې د مستو هورو تمه ساتي دنیا کې ځان سله بېغمه ساتي او ژوند د باطل طرفدارۍ کې تیرې د حق وینا نه ځان بردمه ساتي ژوند د باطل طرفدارۍ کې تیرې د حق وینا نه ځان بردمه ساتي او د جهالت تورو تیرو کې ناستې هسې بس د علم شمه ساتي مننه د جهالت تورو تیرو کې ناستې هسې بس د علم شمه ساتي او څومره نادانې د دنیا په خاطر څومره نادانې د دنیا په خاطر د ایمان برخه تل په کمه ساتي مننه د دې یو څو ورځو ژوندون دپاره مدام حرام مالونه جمع ساتي او خاکساره نیمه لار کې پرېبدي دي ته دا دنیا ځان سره ډمه ساتي اکثر صاحب دا راته ووایي د څومره وخت نه شاعري کې یاره ځکه تا ته ووایم که نه زما د شاعرۍ ډېره کمه موده وشوه تقریبا کېږي به سوچ مې اوسه د ډېر پخوا نه او لګن مې اوسه و خو لکه داسې عملي کاروایي مې پرې نه وکړې کم از کم زما د شاعرۍ د غلس میاشتې کېږي او دغه زما د شاعرۍ یو لوی سبب د غازغن وختونه او دغه تارخه وختونه او زما د مور مرګ چې له هغې د کبله زه یو شاعر شوم او دغه کلم او کتاب ته زه کېناستم او لیکل مې شروع کړم یعنی حالاتو زه دومره مجبوره کړم چې زما په شاعرۍ کې والله چې یا د ردیف یا د قافیې د یو تلفظ به ماته چا نه ویلي چې یا دا ردیف دی یا دا قافیه ده یا دا غزل دی یا دا بل څه څیز دی په دې وخت کې زه د عامو شاعرانو په پیور کې نه یم کوم چې شونډې یادوي اننګي یادوي سترګې یادوي او دغه شان زلفې یادوي او لیس یو بنګلي یادوي نه د دغه شاعرانو زه بل اوس ډېر خوشحاله شوی یو لوی واویلا چلیدلی په دې دا یو ټرینډینګ چلیدلی دی بهرحال زه په هغې لږه رڼا چوم چې دا شاعران تاریخ پټان او د افسر افغان دي کې څوک پاکه دی نه زه یو شاعر یم نه زه په دې باندې خپله موضوع ورکوم د تاریخ پټان چې کومه خبره کړې ده نه زه 100% ون هینډ زه د داسې بلکل اګریم
چې دا کومه خبره کړله نو دا بالکل صحیح ده. معاشره زموږ تباه شوه. نن په نشه باندې شاعر لیکل کوي، نن په تماشه باندې لیکل کوي، نن په سترګو، په شونډو، په زلفو چې کوم حقیقت دی نو هغه ير شو او شاعران په بله روان شو او قوم یې ګمراه کړ. نو دغه شاعرانو باندې مې یو څیز لیکلی دی، دا د دغه شاعرانو ته ډالۍ. زه د شاعرانو ډېر قدر کوم، ډېر ریسپیکټ کوم، خو بهرحال داسې کوم شاعران چې دي چې قوم ګمراه کوي او خلک ګمراه کوي نو دیو ته د ډالۍ شي. وایي ته د کوم مذهب شاعري؟ مننه. ته د کوم مذهب شاعري؟ ته د کوم ادب شاعري؟ د مذهب په جامه داغې، د ادب په جامه داغې، بې ادبه ته د پیغلو د عزت ولې نه هري؟ مننه. د مذهب په جامه داغې، د ادب په جامه داغې، بې ادبه ته د پیغلو د عزت ولې نه هري؟ یا خو حقل در نتلی یا پیدا دغسې خرې بس د خولې د لګام نشته په ویران کنډر کې ورې ستا په حوس دوکه کېږو مونږ پویه که چې ښځه یې که نري. مننه. ستا په حوس دوکه کېږو مونږ پویه که چې ښځه یې که نري. په مولا پسې لګیا یې، د دهریز بیا په الله پسې لګیا یې، بس مذهب دې راښکاره که مسلمان یې که کافر یې. مننه. همیشه په لیواتت او میخانو کوي خبرې، یا لیکي په عشۍ نه ډک شعرونه او سندرې. غیرت در پکې نشته د غیرته نه خبرې، ته ولې یادوي خپلو شعرونو کې تورسرې. د دې وخت په پیتنو کې لوی پیتنۍ پیتنګرې، د دې وخت په پیتنو کې لوی پیتنۍ پیتنګرې. نوی نسل یې ګمراه کتل په ګډ وډو سرې، د خپل نبي د دین نه باغي شوي منکرې. شرابیانو سیاري کې علماو نه مروري، دا خلک ټول په تا پسې روان شو جادوګرې. تاوه د په حاشۍ کړلې په دیو باندې منترې، وستا د خولې ګنده خبرې لګي پیشکرې. دا خلک ټول په تا پسې روان شو جادوګرې، تاوه د په حاشۍ کړلې په دیو باندې منترې، وستا د خولې ګنده خبرې لګي پیشکرې. او خاکسار وایي که د خپل غلیظ پرواز نه قلار نشوي. خاکسار وایي که د خپل غلیظ پرواز نه قلار نشوي، بڼې د نه وباسم ماتومه دې وزري، بڼې د نه وباسم ماتومه دې وزري. خاکسار دا راته وایي یو شعر دی خو ډېرو خلکو اور دی زموږ په دماغ کار نه کوي. وایي مړ دی راشد ورک نه دی بېرته را پیدا به شي. د دې څه مطلب دی؟ یاره شاید به یي که زه تا ته پخپله ووایم نه زه پخپله دی لکه دومره هینګ کړی یم دې شعر چې لکه مطلب دا کم ډایرکشن باندې بیا د هغه یو ډېره ښه ښکلې تشریح مغه کړې ده. زه د افسر افغان به یې ډېر قدر کوم ځکه چې هغه یو ډېر په خوله کې د هغه ډېر خوږوالی دی، لفظونو کې درنوالی دی. خو به هر حال بعضې کارونه داسې کوي چې یقین وکړه چې هغه د خپله ځان بدناموي. نه زه درته یو ریکویسټ کوم، جزانه درخواست ورته کوم چې ته داسې تنقیدي الفاظ او د دې لکه څه معنی نشته، څه مقصد یې نشته دی. که اوس دا داسې د ده یو دا سوچي لکه مطلب به یې مړ دی راشد ورک نه دی که نه، نو که دا مړ شوی وي بیا په هغه دغه ته اشاره کوي، د حشر هغه میدان ته اشاره کوي چې دا به بیرته را پیدا کېږي. نه دا بالکل حقیقت دی ځکه چې یو انسان مړ شي نه دا الله پاک وایي چې دی به زه دوباره ژوندی کوم. نو که دغه طرف ته اشاره او په دغه طریقه د تشریح کړې وي نو قوم به بیا هم منلي وي. نو هغه وایي چې یاره دا غني خان بابا مړ دی او را پیدا به شي. ډېره خبرې کړي دي، جوور سوچ دی، جوور پکې تللی دی، جوور تللی دی. نو زما خو چې څومره ذهن کار کوي د شاعرۍ مطابق د تشریح نو زه یم چې د ده دا سوچ دی لکه اشر ته او دغه قیامت ورځې ته اشاره ده چې دی به بیرته را پیدا کېږي دا راشد. راځه باچا شاید بھائی تا ته دې ډالۍ شي. وایي زما په هره بېوسۍ خلکو خندا کړې ده، زما په هره بېوسۍ خلکو خندا کړې ده، د بېوسۍ قیصه و چا په محفلو چا جدا کړې ده. مننه. او صاحبه چپ شه، زه د خپلې غریبۍ قیصه کولی نشم، د پښتنو په چم کې ما غریبي لکه ګناه کړې ده. مننه. او دیو د مدد په ځای زما په سپکو نه مړېده، دغه ګیله مې په هر ځای کې په ژړا کړې ده. او ما څه چې وران به شو پیغور د غریبۍ بیا راکه، ګمان مې دا و ما وي که ما چېرته زنا کړې ده. دې پښتنو به دومره تنګ کړم چې خیرې به مې خپل ځان ته وکړي، د دیو د لاسه ما خپل ځان ته به دعا کړې ده. او دې پښتنو به زه د څکلو په اوبو هم به په لارو بند کړم، دې پښتنو به زه د څکلو په اوبو هم به په لارو بند کړم. وایه صاحبه سرو کاپیرو چېرته داسې ناروا کړې ده. مننه. یوه خو نه و پښتانه وو هره ورځ به م رښتینۍ کولې، زه به خبر نه وم د ځانه بې پلانکي ته دا پلانکۍ خبره تا کړې ده. د چا خبره وي د سپکو څه ملګری او مسپکم ځکه، دغه متل ته چې سوچ وکم دا خبره چا رښتیا کړې ده. او شاید لالا وایي اوس به م حیران کړم څه نوې شان خبره مې بابا کړې ده. وایي دغه یو څو ورځې ژوندون که په قلاره تېرې دلته پردی ګناه ته وایه وایي دا ما کړې ده. مننه. وایي نادانه زویه څوک بې زندان څوک قبرستان ته لاړه، دلته چې چا د حق خبره یا د دې ملک سوپا کړې ده. وایي بس ترقي د هغه خلکو مقدر جوړ شوی، دلته چې چا د خپل ضمیر ایمان سودا کړې ده. او زما د مات او ګوټ شعرونه نه دي درد دی د زړه، زما د مات او ګوټ شعرونه نه دي درد دی د زړه. څوک چې دا وایي په خاکسار شاعري چا کړې ده، څوک چې دا وایي په خاکسار شاعري چا کړې ده. ډېره مهرباني، یو جهان مننه.
قدرمندو دا او د خاکسار طرز اکثر معاشره کې بلا قسم شاعرانی څوک پس شاعري کې او څوک پس کې خو دلته خاکسار د مور جدایي برداشت نه کړو د مور د غم نه متاثره شو شاعري شروع کړو بیا هغه شاعري چې په شاعري کې وزن یو پیغام پکې الله دې وکړي چې داسې شاعران نور هم ډېر شي مننه خاکسار صاحب ستاسو یو جهان